بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو. نن په دې پروګرام کې مونږه د موبایل فون باره کې یو څو ګزارشات کوو. سامعین حضرات، موبایل د الله تعالی یو نعمت دی چې په دې سره انسان ډیر د فایدې کارونه کولی شي، اگر چې دا بل طرف ته که سنجیده استعمال ونشي نو دې کې ډیر نقصانات هم دي. او زمونږ یو مشر شیخ غلام حبیب رحمت الله علیه به دې ته د ګناه ډبې وي. نو موږ تاسو له د دې د استعمال آداب پکار دي، بیا ورسره د دې مسایل هم پیژندل پکار دي. نن موږ د دې د آدابو باره کې یو څو ګزارشات کوو. یو ملګري هغه لیکلي دي، نو هغه زه تاسو ته وړاندې کومه. یو ادب دا دی که یو سړی ستا موبایل اوچت نه کړي نو ته بار بار کار مه کوه، هغه مه تنګوه، کیدای شي څه کې مصروف وي. دویمه خبره دا ده، دویم ادب دا دی چې بغیر د اجازت د یو کس نه د هغه کال مه ریکارډ کوه، د هغه خبرې مه ریکارډ کوه. کیدای شي هغه نه غواړي، نو دا به یو خیانت شي. دریم نمبر، چې چا نه د قرض پیسې غوښتي نو د هغه کال ضرور اوچته وه، د هغه فون اوچته وه او هغه ته خپل رښتینی عذر پیش کوه، او کومې پورې چې کیدای شي نو پردی قرض ورکولو کې انتک نهایت کوشش کوه. څلورم، د ګاډي د چلولو وخت کې موبایل فون مه استعمالوه، دې کې مختلف نقصانات کیدای شي او ستا دا موبایل سبب د ستا د قتل او د هلاکت کیدای شي. پنځم، د میلمنو سره د ملاقات وخت کې موبایل مه استعمالوه. بعضې کس هغه د میلمه په ځای باندې توجه موبایل شریف ته ورکوي چې سره د میلمه دل شکني کیږي او میلمه چې دی نو هغه خپل ځان غیر اهم وګڼي او دا د سنت طریقې خلاف ده. حدیث کې د ضیف او د میلمه د اکرام حکم دی. شپږم نمبر، که چېرته یو سړی ستا موبایل اوچت نه کړي، ستا فون اوچت نه کړي، نو ته بدګمانه کېږه مه، کیدای شي هغه معذور وي. دا فطري خبره ده چې سړی چاته کال وکړي ضرورت دپاره اوچت نه کړي نو زړه خفه کېږي، خو دا شیطاني وسوسه ده. بدګماني مه کوه چې د قصدن مې دې اوچت کړی. اووم دا ده چې جومات کې د لمونځ د ادایګۍ وخت وي نو موبایل سایلنټ ساته. ډېر دا په نظر کې راځي چې بعض سادهګان په موبایل باندې داسې نازیبا رنګ ولګوي چې هغه هسې مجلس کې بد لګي او بیا په جومات کې هغه راځي نو هغه ډېر زیات بد اثر کوي. او اتم دا ده چې که چېرته سفر کې د موبایل بندېدو والی، چارج ختمېدو والی، نو کور والا یا متعلقین چې ستا باره کې فکرمني لکه والدین شو یا بچي شو نو هغوی ته مخکې وایه چې ما سره موبایل چارج ختمېدو والا دی، که رابطه نه کېږي نو بیا به ما سره چارج نه وي، چې هغوی ته پریشان نه وي.
جون به داسې تیری چې ستا د نقل و حرکت نه چاته ضرر نه وي. او گویا کې به لسان حال چې ته دنیا نه ځې، نو دا وي چې عمر اس احتیاط میں گزری کہ کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. دا عمر داسې احتیاط کې تیرول پکار دي چې دا بچا باندې د خفګان ذریعه جوړه نشي. نهم نمبر چې د علماء په مجلس کې ناست دی، نو موبایل سایلنٹ کا، موبایل بار بار مه راوباسه. ډېر داسې بې ادبه په نظر راځي چې هغوی به ناست علماو سره وي، لوی خلکو سره به وي، ډډه به ووي او په موبایل باندې به شتولي او ګاډرې به خېجئ او د دې پروا به نه کوي چې دا علما ناست دي. د علماو احترام په موږ تاسو باندې ضروري دی، ادب ضروري دی، او دا ادب هم د دې نقل و حرکت نوم دی. لسم، د کم عمره بچو نه موبایل دا لرې ساتئ. کم عمره بچو له موبایل مه ورکوئ. دا یو پریشان کن صورتحال دی چې نن سبا مور او پلار هغه دې باره کې بې احتیاطي کوي او له اوسه پورې ماشوم خبرې هم نه دي زده کړې او دې ورته په موبایل کارټون رنګ بل کې لګوي، نعت یا بعضې کسان لوبه ګانه، او هغه ماشوم له ورکوي. هغه د هغه نشه ګرځي. هغه بیا به چې موبایل ویني موبایل به ورکوي، کنې ژاړي، پریشان کېږي او کله کله بیا هغه بیمار کېږي. دې وجې نه د ماشومانو نه موبایل پټ ساتئ. دا یو څو آداب ذکر شو. الله تعالی دې موږ له په دې د عمل توفیق راکړي. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.